فیصله موږ ان شاء الله په جرګه کو د بړیم کو او په دې کې شوی په دې کې څه شي سپات نه دي دا تقریبا فاینل ده نو زماده یو څو خبرې د کوزدر تحصیلات انجی عثمان خیل روغانی سرکلی بره نیمکۍ مشرانو ویلي دي چې دی غواړي چې د عثمان خیل روغانی او اوچ افغانان په شمول لاندې نیمکۍ ځمکو روانې مسلې حل عدالتونه نه جرګو په ذریعه وشي. چکدرا پریس کلب کې د ادینزي امان اصلاحي جرګې صدر مقرب خان د ګلزاده بخنسیم مزمل خان زین الله خان سید حسین عزت خان نواز خان په شمول نور ګڼ شمېر کشران مشرانو په وړاندې خبري غونډې د وینا په وخت مقرب خان او ګلزاده وینا وه چې د لینډ کمیشن 1972 فیصله مخصوص مالک یا مزارع یا سوکلو دپاره نه پورا کلو د پاره شوی وه. دوی ویل چې کومې بیې په 1998 کې خدای بخري ملک اشم خان ملک مظفر خان او محمد خان په شمول نور مشرانو کړي دي او بیا د هغې په رڼا کې وروستو کوم خرڅول اخیستل شوي دي تحصیلدار په ذریعه تصدیق هیڅ قانوني حیثیت نه لري. که چاته اعتراض دی نو سیول کورټ ته تلی شي. د مقرب خان او ګلزاده وینا وه. اوس یو سړی راپاڅي او اعتراض کوي او اعتراض هم بیا داسې کوي چې وایي ته دا نه منم راځئ چې تحصیلدار ته کینو یا د ایسي ته کینو مطلب هغه سړی به راوړو چې چا خطا کړي وي که د تحصیلدار ووایي چې دا دستخط د ده دی او ټیک دا بلکل د انصاف خبره نه ده. بیا د هغې دپاره چې کومه قانوني لاره ده که ته نه منې نو سیول کورټ دی بیا ته سیول کورټ ته لاړ شه هلته چیلنج کړه چې وایي یا د ما د رول یا د ما د اطراع یا مثال دا شی خرڅ کړی دی موږ نه منو یا غلط دی څنګه ستاسو چې هلته هغه دي نو سیول کورټ چې دی بیا چې دی نو قانوني لارې ده. دوی دا ملګري زموږ کوچ والا افغانان وایي چې دوی د سپریم کورټ د فیصلې د عملي کولو خبره کوي. نو زه دا وایم چې 15 کاله مخکې د انتظامیې په لاس دا پیسې اخیستل کېږي د 15 کالو بیا 60-70% ځمکې خرڅې شوي دي. نن ولې د انتظامیې په اعتراضاتو باندې اعتراض کېږي لکه دا 15 کاله د خلکو دا 10 کاله څه چل یا هغه وخت مشران نه پوهېدل دا اوس چې کوم ملګري د دوی ډېر پوهېږي او خدای شته مونږ او د مونږ وکیلان قسم په خدای دا قسم په خدای چې مونږ ته دوی ټول عمر لکه د امن خبره کوي د روغې خبره کوي زموږ خپله زه په دعوه سره دا خبره کوم چې یقین وکړي چې د جنګ خلاف مونږ د امن ملګري یو مونږ بلکل روغ غواړو خو دا د چې بل درته هم په هغه نظر وکړي. اخري یوه خبره کوم چې فیصلې د موږ ډېرو عدالتونو کړي دي هم د کودي نیمکۍ په حواله باندې هم د بله نیمکۍ په حواله د سپریم کورټ پورې فیصلې شوي دي تر کومې پورې چې په دې کې جرګه صلح او روغه سطحه یا هغه نه شي نه دوی په قرار کښېني چې دوی په قرار نه کښېني موږ په قرار نه کښېنو ښکاره خبره ده تحقیق دوی دي موږ نه د دوی دعوا نو چې دوی په قرار نه کښېني موږ هم نه کښېنو نو ډزېږو په جنګېږو په نفرت به خولېږي او تاوانونه به هم کېږي او که مړي کېږي او که بندي کېږي لهذا په دغې وجه باندې د موږ خو انتهایي خواهش دی او اوس په دې موجوده وخت کې چې کوم مشران موږ خدای راکړي دي په سیاسي او ممبران دي یقین وکړي چې هغه هم د زړه د اخلاصه په دې سیس کې لګیا دي چې روغ وشي د اعلان دي کوم خبرې روانې دي موږ بره لپاره مخصوص دی نو زه دغه ملګرو هم دغه دعوتونه راوړم دا دې په کمزورۍ کې زموږ څوک نه دي دا د کمزوري خبره ده کوم خدای دا ما زړه ور دی چې دا امیدې روغ شي او په دې علاقې کې خلک خوشحالي وکړي. داسې ده چې په 1972 کې لینډ کمیشن د بړې نیمکۍ یو فیصله کړې ده او هغې کې د هایکورټ سپریم کورټ چې کومه ده په هغې کې مخکې خبره روانه ده په سکلونو کې هلته کې ګېډۍ وړی شوې ده په سکلونو کې هلته کې پیسې وصول شوي دي. بیا د هغې نه بعد چې کله 1998 کې د مسلم لیګ حکومت راغی او دلته کې اشم خان او عاطف محمد دا MPO جوړ شو نو دغه اشم خان چې د اوت سره تعلق ساتو د دغه قوم سره تعلق ساتو نو هغه د دغه قوم مختیار شو زمونږ د قوم چې و نو هغه عاطف محمد مختیار شو او په دې کې ډېره لویه ستړې وشوه ډېره لویه منډه وواشوه حتی چې د هغه وخت صوبایي حکومت هم او وفاقي حکومت تر د میا نواز شریفه پورې په دې کې د هغوی سره یو تعاون د دې جرګې سره شروع شو چې مزید دا خبره ختمول غواړي نو زمونږ د قوم په مشوره او په مرضۍ نه هم د دغې اوچواله خلکو په مشوره او په مرضۍ باندې چې اشم خان د هغوی نماینده و د په دې کې خپل ځمکې خپل ملکیت و نو په هغې کې یو فیصله راغله خو د لینډ کمیشن چې کوم فیصله شوی و نو په دې کې زموږ مشر وویل دا سرکلیجات و عثمان خیل روغان خیل دي او افغاناني اوچ دي
په دې کې ځان د کلي وضاحت هم نشته دی او ځان د سړي وضاحت هم نشته دی چې په کوم پرسنټیج باندې خبره شوې ده نو افغانان اوچو او سرکلي جات عثمان خیل روغان خیل په دې باندې خبره شوې ده نو په هغې کې بیا داسې وشوله چې په اوچ کې یا په شوکي ډالۍ کې په دې ځای کې چې کوم سړی د څومره ځمکې مالک نو کورټ دا فیصله وکړه چې د دومره ځمکې دا په دغه علاقې کې هم مالک جوړ شو نو په 98 کې چې کله جرګه جوړه شوه د هغوی سره د حکومتونو جرګه چې کېږي هم نو چې د حکومت طاقت نه وي د حکومت پاور نه وي داسې کمزورې جرګې ته څوک نه ږدي نو په هغې کې جرګه وشوه په 1,35,000 روپۍ باندې د یوې بچې په حساب زمونږ بره چې کومه ده یوه موټۍ شپږ بچې په حساب باندې موسیقۍ چې خوږې شو وغیره په دې ځایونو کې نو د هغې ریټ کېښودل شو 1,35,000 روپۍ چې د اوسکۍ او د چوکو ځمکه چې ده نو دا په جیټ روډ د ملګر باندې ده دا 3 کیلومتره 4 کیلومتره باندې پرته ده د دې قیمت اوس هم زیات دی په هغه وخت هم زیات و زمونږ خلکو دا خبره وکړه چې په 1,35,000 موږ دا ځمکه نشو اخیستی موږ دا خبره وشوه چې ستاسو دا په ارزان ریټ باندې وکړو د حکومتونو خو څنګه چې اوس بدلېږي داسې مخکې هم بدل لږ وخت پس د مسلمانۍ حکومت ختم شو هغه د نورو خلکو فیصله په ځای باندې پاتې شوله چې په ځای باندې پاتې شول نو د هغه شته فیصلې په رڼا کې به هلته بیې کېدي په دیسو کې به کېدي په ډېرۍ کې ماقۍ کې خیرآباد کې چې په هغې کې تقریبا د نیمې نه زیاته لکه 60-70% ځمکه خرڅه شوه واغسته شوه په دغې حساب باندې د هغې نه بعد بیا په دې کې په 1998 کې داسې یو حادثه غونته اسپیټال راغی چې دا د هغه وخت FIR دی سودان مهاجر صاحب بختیار صاحب په دې کې شهید شوی و او په دې کې د اوسکۍ یو هلک چې پري سبحان دا به نوم و هغه پکې شهید شوی و دا اوس زه خو د میډیا مخې ته دا خبره کوم چې دا زموږ په خپل کلي کې دا معامله شوې وه نو که د هغه وخت حالات زه تاسو ته ووایم چې هلته کې کورونه په بارودو باندې والواته په ټیپسو کې په اوسکۍ کې انتظامیه راغله انتظامیه والوتوله بیا 4-5 ورځې خلک کلو ته نشو راتلی او پولیس اپریشن یې شروع کړي نور پولیس پکې راغی حتی چې د دې علاقې یو جرګه په هغه ټایم کې جوړه وه چې جماعت اسلامي د هغې مشري کوله سلطان اختیار صاحب او نور نو زمونږ کلي ته راغله مونږ په خپله باندې چې په 98 کې زمونږ عمر هم کم و نو ډي سي ورته وویل څه کوئ امیر صاحب ستاسو کار چې کوم و هغه تاسو وکړو اور هم ولګوو مونږ اوس ورته چې دا اور مړ و په دې هغه اور باندې وباړول هغه خبره ختمول دا داسې سم کار ډېر مشکل دی قوم ته ورسېدو د هغې نه بعد بیا انتظامیې لوکل سطح باندې GC EC تحصیلدار یو فیصله وکړه چې په دې کې د ګډۍ دا او د انتظامیې د مخامخ کېدو دا یو ډېر ګران کار دی لهذا دا خبره ختمول غواړي پیسو ته داسې ځواب نو د 200 روپو په حساب باندې روانه شوه پچه چې 2023 کې هغه 5,000 روپو ته راورسېده په 2023 کې د بدقسمتۍ د وجې نه دلته کې چکدرې ته یو اسسټنټ کمشنر راغی دا اوس سلیمي د هغه نوم و چې هغه د علاقې په رواج په دستورو او د هېڅ څیز د نو خبر او څه خلکو هغه په اعتماد کې واغوستو د دې قام خلاف یوه ناجایزه او بېانصافه فیصله وکړله چې هغه دوی به هغه فایل د ځان څخه ګرځول چې ایسي صاحب دا کړي دي ایسي صاحب دا کړي دي ایسي صاحب دا کړي چې هغه په ADC کړو په DC کړو په دې ځایونو کې مونږ چلنج کړه د هغې نه بعد بیا چکدرې ته یو تحصیلدار راغی چې هغه 4-5 میاشتې مونږ راغلو زه ذات خود او 2 غنټې به د هغه سره ولاړو کله به مونږ او دغه وچوله زموږ ملګري چې دا مخامخ کله به بېل تحصیلدار راوړو 4-5 میاشتې بعد هغه په دې کې یو ریپورټ ولیکو یو پوزیشن ته هغه ورسېدو چې خبر وه چې هغه ته دا اندازه ولګېده چې یاره نن چې داود سلیمي کومه فیصله کړې ده نو دا خو ټیک فیصله نه ده د دې نه 22 او 25 کال مخکې چې کوم پر ټسټ چلېدو دلته انتظامیه نه وه دلته ECDC نه و دا بې انصافه ده هغه دا ریپورټ چې کوم دی نو دا پکې هغه ولیکو چې دا خلک د 5,000 نه 10,000 ته اگر چې 10,000 د هغه سره مونږ ومنلي او دا یې راسره بل یو بېانصاف کار وکړو 10,000 روپۍ راسره ومنلې هغه 10-12 هغه یې رانه د تحصیلدار د ریډر په لاس باندې اصول کړي 6 ورځې پس هغه اډمېټلی و دا ریپورټ پکې تحصیلدار صاحب ولیکو دا ریپورټ دی دا د تحصیلدار صاحب په اپس باندې موجود دی چې په هغې کې 3-4 کاله د هغه دی دفتر ورکړی دی چې یاره دلته چې دا ګنه و دا لانجه جوړه شوه دا د داود سلیمي د وجې نه جوړه شوه دا پکې ریپورټ شو د دې نه بعد بیا زمونږ د روژې نه مخکې په دې ورځو کې دوباره مذاکرات سټارټ شو دلته یو ایسي صاحب و
منیر مې و مرکان زما خیال چې دی علاقې اوسېدونکو هفته په هفته به د هغه سره زموږ ملاقات کېدو خبرې مې کولې د هغه هم کوشش دا و د ای سی صاحب تېره په موږ باندې زیات زور راوستو چې دا خبره یو ځای ته ورسي خو د هغوی د خولې نه داسې خبره وته چې هغه د منلو قابل نه وه ای سی صاحب چې درې څلور میاشتې موږ واورېدو نو د هغې نه بعد دا ریپورټ یې پکې ولیکو دا اډر دی دا ریپورټ نه دی دا اډر یې پکې ولیکو څنګه چې زموږ مشر وي د 10 منو په حساب باندې اگر چې دې ته موږ تیار نه وو چې 10 منو پیسې ورکړي د 10 منو په حساب یې ولیکو چېرې د 10 منو به په دې کې اتار چړاو نه راځي خو په پیسو کې څه ریټ کې اتار چړاو راتلو ګرانېدا ځانېدنه هغه به خیر دی موږ کوو دا اډر یې ولیکو دا اډر زموږ د غیرونو واخیستو د ملګري کې د ډي سي سره چلن نو زه د ډي سي صاحب په نوټس کې هم دا خبره راولم د ډي سي صاحب په نوټس کې هم راولم د دې علاقې چې کوم صوبایي او مرکزي قیادت دی صوبایي حکومت دی د دوی په نوټس کې هم راولم او دلته کوم چې درګمار خلک دی کوم چې په دې علاقې په نیت باندې کوی دی کوم چې دا ټول ډیټیل ما بیان کړو چې دلته مسله دا درونو چې دا خبرې په مذاکراتو ختمېږي کنه دا بشم خان او محمد خان نه ختمولې موږ اوس هم مذاکراتو ته تیار یو د مخکې نه مذاکراتو تیار یو که کوزه مکې کې څه داسې خبره روانې هغې کې انشاءالله چې موږ مذاکرات کوو خبره ختمو په بله مکې کې موږ مذاکرات کوو خو چې مذاکرات وي اپوزیشن وي نو په هغې باندې موږ خبره کوو که دا اډر نه منل کېږي او سفاره په دې کې ډي سي صاحب د دې اډر خلاف څه فیصله کوي نو ما چې څنګه دا اف آی آر وخوضو دا تحصیلدار صاحب رپورټ او دا اډر نو بیا به داسې حالات جوړ شي نن که د میډیا مخې ته دا مشران ناستي نو په دې روغنو باندې به بیا قام ودرېږي او انتظامیې ته به دغه ته کې ورتلل ګراني دا قام به بیا مطمئن کول ګراني نو زما درخواست دا دی انتظامیې ته چې دې سیس ته داسې په نازک نظر باندې وګورئ دا داسې ډېرې ځانې خبرې نه دي چې دا قام اوچواله دی او که دا دی انتظامیه زموږ په دې کې یو قسم ثالث دی حکیم دی هغه د حکیم او د ثالث کردار ادا کوي هغه د مدعي کردار نه ادا کوي او که د مدعي کردار ادا کېږي بیا حالات خرابېږي نو د دې دغه د اجتماعي هم په انتظامیه باندې نو بیا یو قرار د کمشنر صاحب په نوټس کې د ډي سي صاحب په نوټس کې د ډي سي خاص کر د وزیر اعلی صاحب په نوټس کې د گورنر صاحب په نوټس کې د دې میډیا په واسطه دا خبر راوړم چې دا زموږ قام خپل جرګې حل کول ته تیار دی پردو جرګو کې الحمدلله دوی ښه پوزیشن ته رسېدلي دي پردې جرګې کړي دي کوزي نه مکئ فیصله موږ انشاءالله په جرګه کوو د بل هم کوو او په دې کې شوی د په دې کې څه شي پاتې نه دی دا تقریبا فاینل ده نو زما دغه یو څو خبرې